نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. قل اے پیغمبرا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے برابری گیا کسان چې پوهیږي او هغه چې نه پوهیږي. سورۃ زمر آیت نمبر 9. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله تعالی د ایماندارو په تاسو کې درجې اوچته او دا کسانو چې هغوی ته علم ورکړی شوي. سورۃ المجادله آیت نمبر 11. عمر فاروق فرمایي، صحیح مسلم نقل کوي، نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی په دې کتاب باندې قومونه اوچتوي او په دې کتاب باندې قومونه غورځوي. علم د قرآن او د سنت علم دا ډېر عظیم نعمت دی. په دې وجه صحیح بخاری حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمایي د معاویه رضی الله تعالی عنہ نه دی چې الله تعالی د چا په باره کې د خیر اراده وکړي، من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. چې یو سړی په دین باندې پوه شي نو دا د الله تعالی د در خیر اراده کړې ده. د دې وجې نه د قرآن د الله کلام دی او د الله کلام ډېر لوی مرتبه ده. د هغې مرتبې په باره کې نبی علیہ السلام فرمایي چې وان العالم لیستغفر له من فی السماوات والارض حتى الحیتان فی الماء. و چې د دغه علم په برکت باندې چې چا سره د قرآن او د حدیث علم ورسره وي نو د ده لپاره د اسمانونو د ځمکې د مخلوقات دا بخښنه غواړي، تر دې چې په سمندر کې او د اوبو په دې منځ او په یخ کې په دې خېټه کې میان چې کومه دی نو دا ولې استغفار غواړي او په دې سوړو کې دا میږي چې کومه دی دا ولې استغفار غواړي. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. او د قرآن او د حدیث او ماهر انسان چې په بل روایت کې راځي چې د فرایض او سرته رسوي واجبات او بیا نور مستحبات په ځای باندې خلقو ته درس و تدریس کوي، تعلیم تعلم کوي، نشر کوي، نو دا دومره اوچت دی که فضل القمر لیلة البدر على سائر الکواکب. لکه د 14مې سپوږمۍ چې په نورو ستورو باندې څومره په رڼا کې ممتازه ده، دغه شانتې هم دی ممتاز دی. وان العلماء ورثة الانبیاء، بشک علما دا د انبیاء وارثان دي په علم کې. وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، او روپۍ اشرفۍ هغوی نه پرېږدي. وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي چې انما یخشى الله من عباده العلماء. نو د دې یو قرت چې دی د عمر ابن عبدالعزیز او د امام ابو حنیفه رحمه الله قرت چې دی نو هغه داسې دی چې هغه به ویلی چې انما یخشى الله من عباده العلماء. نو چا ورته ویلی چې ته دا لفظ داسې غلط وی تا، نو هغه ورته ویلی چې څنګه د دې په معنا زه پوهېږم چې ځمکه او اسمان د یو بل نه څومره لرې دي، څنګه واضح دي، زه په دې معنا پوهېږم ته پرې نه پوهېږې. او ما ورته پرې نه وایو، نه زما ورته پرې مونځ کېږي، ما ورته به وایو انما یخشى الله من عبادي العلماء به وایو.
خو لیکن هغوی امام قرطبي نقل کوي چې هغوی د دې عبارت تلاوت په داسې کولو چې انما یخشى الله من عباد العلماء، نو هغه ورته د خشیت معنی تعظیم دی، قدر دی، چې الله تعالی په دې مخلوقاتو کې د قرآن او د حدیث چې کومه پوهه انسان وي د هغې ډېر قدر کوي، د هغې ډېر قدر کوي. په دې وجه باندې نبي علیه السلام کفضل علی ادناکم وایو چې را د علم قدر دومره زیات دی په عابد باندې لکه زما چې په تاسو کې په یو لاندې صحابي باندې مرتبه ډېره اوچته ده. قرآن مجید او حدیث د دې نه سرې دا ډک دي چې علم ډېر اوچت شی دی او په دې باندې قومونه اوچتېږي او په دې باندې قومونه غورځېږي. او چاته چې الله تعالی حکمت ورکړي، قرآن کې الله فرمایي من یؤت الحکمة فقد اوتي خیرا کثیرا، او د حکمت معنا سره قرآن. الله چې ذات د قرآن پوهه ورکړي دغه انسان ته چې ډېر عظیم قدر ملاو شو، قدر حکمت ملاو شو، دی ډېر ممتاز شخص دی. په دې وجه باندې د هغې خلکو قدر به کېدلو. صحیح بخاري حدیث دی چې عمر فاروق رضی الله عنه به خواته په دې ښی جانب باندې عبدالله ابن عباس کېنولو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ډېر کم عمر صحابي و، 14 کاله عمر و یا څه 6 میاشتې راپاس، چې په هغې باندې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه شکایت وکړو چې داسې کشران بچي خو زمونږ هم شته دی او ته عبدالله ابن عباس کېنې دلته خواته، نو دا نور ولې نه کېنې؟ نو هغه ولې داسې جواب ورکوو چې را علمي جواب یې ول ورکوو مدلل. څه ساعت بعد چې کومه دی نو هغه وویله چې را د صورت نصر څه مطلب دی؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، د دې څه مطلب؟ نو هر یو خپل وضاحت وکړو چې نه دا مطلب نه دی. نو عمر فاروق د عبدالله ابن عباس نه تپوس کوي چې وایه وراره وایه او شرمېږه ما چې مشران غټ غټ خلک ناست دی، غټ غټ صحابه ناست دي چې په یو جنګ کې شل تورې ماتولې، هغه صحابه نه چې چا نه ونه یېرېږي، وایه دې څه مطلب دی؟ هغه ورته وایي چې دا صورت هذه اجل رسول الله، دا صورت چې کوم دی نبی علیه السلام د وفات او د دنیا نه د رخصتۍ چې کوم دی نو سرټیفیکیټ دی او دا نیټه ده. سو 2 ټکي کې ویل که نه، په 2 ټکو کې خبره وکړه چې دا د رسول الله نیټه ده چې مرګ ته تیار شو، بس څو ورځې دې پاتې دي او د دې صورت نه یو څو ورځې پس رسول الله وفات شو. نو عمر فاروق ورته ویله چې دا ما خواته کېنولی دی، نو دا ما په دې باندې کېنولی چې دی پر قرآن باندې پوهېږي، دله زه قدر ځکه ورکوم او الله او رسول ویلی دی چې په قرآن پوهېږي د هغه قدرمن به ما وله قدر عزت ورکړی دی، زه به وله څنګه قدر او عزت نه ورکوم. امام قرطبي رحم الله فرمایي یو سړی سورت نساء کې یو ښځه راله د خاوند خلاف شکایت وکړو، رپورټ یې وکړو. عمر فاروق ته وایي زما خاوند ډېر ښه سړی دی، ټوله ورځ روژه او ټوله شپه نفلونه کوي او د هغه په دین کې که زه څه عیب راوباسم نو دا ماته ډېره ناشنا ناشکري غوندې ښکاري. بس غلی شو. نو حضرت عمر په نور خبرو کې ګیر دی که نه، وایي ته ټیک ته خاوند دی. بیا لږ ساعت بعد غلی و بیا ویل چې امیر المؤمنین زما خاوند ډېر ښه سړی دی، ټول ورځ روژه وي او ټوله شپه بندګي کوي او د هغه په اسلام کې عیب را ایستل داسې یو ناشنا غوندې خبره ماته ښکاري، ناشکري ده. یې بل درېیم ځل ویلو نو هغه صحابي ناست دی، کشر صحابي دی، ورته وایي امیر المؤمنین دا ښځه راغلې ده په خاوند رپورټ کوي، خو باادبه ښځه ده نو د خاوند بېعزتي نه کوي، رپورټ کوي. وایي څنګه رپورټ کوي؟ وایي چې دا خاوند زما د ښځې توب لایق نه دی چې دی زما خاوند شي، ټوله شپه ورځ په بندګۍ پسې نښتی دی او د ورځې روژې او د شپې بندګي کوي او زما نه سر نه خبر نه دی. حضرت عمر حیران شو، ته داسې وې؟ وایي چاو رپورټ کوم. نو هغه ته وویله چې ته په دې رپورټ باندې پوه شوې نو دا فیصله هم ته وکړه، زه کښېنه دله ځي کې. نو بس هغې خاوند نه وغوښتلو، دواړو خبرې واورېدلې، په اشعارو کې واورېدلې.
نو هغه فیصله وکړه چې یو شپه یو ورځ د فرایضو واجباتو سنتو مؤکدونه علاوه دا به ته دې ښځې له ورکې او 3 شپې او 3 ورځې دا ستا دي که ته پکې وده کېږې او که ته پکې هر څه کې او که د دې سره په کور نه بهر یې او که هر څه یې خو 3 ورځې ستا شوې یو ورځ د دې شوه یو شپه ورځ. نو عمر فاروق حیران شو ورته ته دلته راشه تا را څنګه فیصله وکړه چې خاوند له دې 3 ورځې ورکړې او ښځې له دې یوه ورځ ورکړه او یوه شپه. نو هغه ورته په قرآن کې الله تعالی فرمایي چې مثنا و ثلاثه و رباع د یو سړي دپاره د 4 ښځو اجازت دی ویل چاو خو د یوې ښځې دپاره د 4 خاوندانو اجازت نشته دی ویل چې نه. نو د ښځې حق چې کومه دی یوه شپه یوه ورځ او د ده دا یوه ښځه او 3 نشته دی. نو هغه 3 چې کومه نشته دی نو دا د هغې شپې ورځې شوې هغه د ده سره دي او دا یوه شپه ورځ چې کومه دی د یوې ښځې ده ما دې له ورکړه نو هغه دومره خوشحاله شي ته په قرآن دومره پوهېږې. نو هغه ولېږو عراق ته ته د کوفې ما قاضي قضات کړې چیف جسټس مې کړې ته دا فیصلې کوه. دا د قرآن قدر دی خو یاد ساتئ قرآن انسان له قدر ورکوي انسان له عزت ورکوي. د دې وجې د قاري قرآن په باره کې وایي چې قیامت په ورځ به ورته وایي چې اقرأ القرآن ورتقي برخیجه د آخري آیات سره چې کومه دی تا ته به ستا آخري درجه او منزله او چت چې کومه دی پلیټ به میلاویږي دا به ورته وایي. لیکن بل طرف ته خبره چې دی نو سره هغه داره چې قدر و قیمت یې خو ډېر زیات دی خو لیکن چې کله غلطي کوي نو غره غلطي هم د غلطۍ سره سمه نه ده. د امام بهقي حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي اشد العذاب یوم القیامت عالم لم ینتفع بعلمه دا هغې عالم عذاب په قیامت کې ډېر سخت عذاب وي چې د خپل علم مطابق ژوند نه تېروي د علم مطابق ژوند نه تېروي. یو طرف ته خو دغه مرتبه په خپل ځای باندې ده خو لیکن بل طرف ته به دی د خپل علم قدر کوي. تا ته پته به دنیا کې ډېر کارونه به داسې وي چې هغه به تر پښتو د غیرت په وجه باندې نه کوې د پښتو د غیرت په وجه دا به نه کوې. لکه اوس فرض کې یو سړی دی او هغه د جومات امام دی بل سړی ورته کنځلې کوي دی خو هم کنځلې کولی شي خو دې خټک پک شوی دی اوس د کنځلې کوي خو هلته وجه کې د جومات امام یې غرق شي. اوس به خلک وایي تر جومات امام یې کنځلې کوي نو خو د یو پلار بچي دي د یوې زمانې بچي دي د یو دور خلک دی. څنګه معیار چې د مسلمانۍ ستاره جو داسې معیار د مسلمانۍ د هغه دی. لیکن دلته مخې ته چې کومه دی نو ګیره ده او امامت دی او ملاتوب دی او قاریتوب دی او حفظ دی دا به رکاوټ تا لپاره جوړېږي چې ډېر کارونه دي چې هغه به ته نه شئ کولی. لکه تاسو دا پیتنې چې کوئ دا کینې چې کوئ ټوله سیل نو که نه خو مونږ یې نه شو کولی. مونږ ته چې کومه دی هغه خپل هغه اسلام او ایمان او علم په خپل ځای دی خو هغه چې د دې نوم او د دې جامې ته وګورو نو مونږ بیا نه شو کولی. دا جامه دا دستار دا په سرول آسان کار دی خو د دستار قدر چې کومه دی ساتل لاج ساتل ډېر ګران کار دی. ګیره پرېښودل چې کومه دی هم ګران دی ټیک ده خو ګیره پرېښودل آسان دي خو د ګیرې خیال ساتل او دې سره متعلق بیا ډېر ګران کار دی. دغه شان دي ځکه نبي علیه السلام چې صحابي ته وویله چې ما ته لنډه خبره وکړه چې قل فی الاسلام قولا و یو خبره ته وکړه څه وایه قل آمنت بالله ثم استقیم ای ما ایمان راوړو په الله باندې مضبوط په دې باندې ودرېږه. څه ورته وویله چې ایمان دې راوړو نو دا کلمه ویل آسان دي خو د کلمې لاندې د کلمې خیال ساتل او د کلمې تحت ژوند تېرول دا ډېر ګران کار دی. یو سړی مسلمان دی د مسلمانۍ لقب یې ځان ایښودلی چې زه مسلمان یم خو لیکن د مسلمان د اسلام تحت ژوند تېرول بیا ګران دي. د دې به خیال ساتي چې سبا خلک ګوته نیسي چې لکه دا مسلمان دی مسلمان دی ته وایي لکه څنګه چې ټولو دنیا نن ګوته نیسي چې مسلمان داسې شی دی مسلمان دیسي دغه شان دي به تا ته ګوته نیسي هغه ملا دیسي هغه عالم دیسي هغه قاري دیسي هغه حافظ دیسي نو هغه ډېر لوی قدر او هغه ډېر لوی نوم او به سین لا وشي. د دې وجې نه دې به خیال ساتي د نورو خلقو نه به خیال ساتي زیات. خو لیکن د قیامت په نښو کې دا نښې هم دي چې حدیث کې راځي چې علم برزیلانو ته منتقل شي فاسقانو فاجرانو ته منتقل شي. تش چې کومه دی لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه د حضرت علی حدیث
چې د اسلام به نوم پاتې شي او د قرآن به رسم پاتې شي. قرآن به څه شي؟ رسم پاتې شي. اوس راشه زما او ستا خبرې دي. اوس په سوات کې په خوځخیله کې یو شي هغه یو داسې غلط کار کړی دی، یو ظالم، یو جابر، چې د قرآن او د سنت او د علما او د قاریانو په نوم باندې یو داغ دی، یو دبه ده چې د سختې سزا چې کوم دی نو مستحق. اوس دغه شی هغه د شیخ الهند محمود الحسن رحم الله له یو ځل چا وویل چې یاره چې طالب غلا کړې ده، او ورته ویل غل غلا کړې ده. طالبان غلا نه کوي. چا غلا کړې ده؟ غل غلا کړې ده. د طالب په جامه کې راغلو غلا یې کړې ده. د قرآن او د حدیث ماهر او د قرآن او د حدیث حافظ او د قرآن او د حدیث یادونکې او د الفاظو یادونکې دا خلک چې حقیقي لحاظ سره دا دغه شانتي شیزونه نه وي، بلکې دا د قرآن او د حدیث په جامه کې راغلی دی او د حفظ او د قرت په جامه کې راغلی دی او د ګیرې په حلیه کې راغلی دی او نور چې دی نو سره شیطان دی. نو دویمه خبره یاد ساتئ چې یاره دغه خو ډېر بدتر او ډېر ظالم او جابر او ډېر زه به څه وایم بې غیرته انسان دی چې هغه داسې کارونه کوي، وهل کوي یا نور څه کوي نور څه کوي. لیکن ما او تا سره څه اختیار در سره دی؟ د یو مسلمان په بدنامۍ باندې ټول مسلمان ختم شو، او د یو پښتون په غلطۍ باندې ټول پښتون ختم شو، او د یو سپینګیري په غلطۍ باندې ټول سپینګیري ګناهګار شو، ټول سپینګیري، او د یو مولا په غلطۍ باندې ټول مولیان برباد شو، او د یوې مدرسې په غلطۍ باندې ټول مدرسانو. دا تاسو نه تپوس کوم دا اوس کوم انصاف دی؟ دا کوم اوس انصاف دی؟ دا خو د یو سازش تحت چې کوم دی یو کار کېږي. اوله خبره خو دا ده چې داسې کار څوک کوي نو هغه خو واقعي چې ډېر مجرم او ډېر غلط انسان دی. د هغه خو هم مذمت پکار دی او هم سزا پکار ده، هم وهل پکار دی او هم رخ کودل پکار دی. ولیکن دا چې اوس ته د هغې یو ټکي په وجه باندې دومره جذباتو کې راغلی په موبایل باندې شروع کړي ده او خانه دا خبرې کوي او دا کمنټس ورکوي، دا خبره غلطه ده. د یو فرد په وجه باندې به ټول قوم، ټول اسلام، ټول نسب، ټول حافظان، ټول قاریان، ټول علما دا به نه بدنامي. او داسې قسمه خلک چې دا باره کې نبي علیه السلام ویلي چې دا رذیلان دي، علم به روزلات ته لاړ شي. لیکن که داسې سازش تحت روانه شي نو دا مدرسې چې کوي دا ختمې شي نو تاسو به څه کوئ؟ دا خو یو 10 کاله 8 کاله دا خلک ژوندي وي، دا به دوی ته دین یادي یا به دین ختم شي. حافظان به ختم شي او قاریان به ختم شي او علما به ختم شي، د دین پرچار کوونکي به ختم شي او خبر به هم دغه شانتي پاتې څنګه شیطان غواړي. شیطان غواړي. ستاسو نه تپوس کوم صحابه چې کوم دی خو هغو غټ علما وو که نه؟ غټ علما او غټ قاریان وو که نه؟ د رجم مسله پکې راغله که نه؟ رجم پکې نه دی راغلی؟ چې رجم پکې راغلی دی نو صحابي خو چې کوم دی ستاره د ټولو قاریانو او ټولو شیخانو مولیانو مفتیانو نه چې کوم دی نو اوچت دی، مرتبه یې اوچت ده، قدر ته اوچت دی، علم یې اوچت دی. خو راغلي خو ده که نه بګي نو ته به څه وایې؟ ته به ټولو صحابو ته چې کوم دا خبره کې حال دا چې هغه توبه مې ایستلې ده او رسول الله ته ځان پیش کړی دی چې ما باندې حد جاري کا، په ما باندې حد جاري کا. اوس مونږ چې کوم صحابي سره د هغه سره رضي الله عنه وایو به سره خامخا په دې وجه باندې دا یوه خبره په ذهن کې واچوئ چې کله داسې یو غلطي راشي نو دا د خپل موبایل او د خپله خوله دا لږ په کنټرول کې ساتئ، کنټرول کې. داسې نه چې بکواس یې شروع کړی دی چې اوس خانه بیا غټ نه غټ مولوي صاحب دی هغه پسې هم لګیا یې او په غټ قاري صاحب پسې هم لګیا یې او په هر چا پسې لګیا یې. اول چېرې دا چلو شو دا چلو شو، مدرسې بندول غواړي. نو چې مدرسې بندول غواړي ستا کالجونه یونیورسټۍ چې کوم دی نو ته دې خبرې 100% چې نه نو 90% چې آی ستا پر یونیورسټۍ کې سکلی کېږي ته لاړ شي خپلې اسلامي کالج ته، یونیورسټۍ ته لاړ شه، هلته وګوره څه کېږي. نو بیا خو دغه هم بندول غواړي، خو د پښتو د کلچر خلاف خبرې. اسلام خو یو طرف ته که، هغه یو طرف ته که. وهل بار بار قاریان ته دا غوایان دي چې لکه ستاسو کار سره دی وهلو سره
سبق وایي وایي دي که نه وایي نه دي وایي. او وهل خو شته هم نه، ادب شته دی، ضرب تعدیب شته دی. تاسو ته پته ده چې د سبق چې کوم خلک چاته سبق وایي د دې 3 طریقې دي. دا قاریان په دې عمل نه کوي. مولیان موږ سبق وایو خو موږ څه ته واړه نه وهو. چېرته د نظم د مدرسې چې کوم د کتابونو مدرسې دي هغه کې دا مسلې چېرته هم نه دي راغلي، خو دا ردې حافظانو قاریانو نه راسره ځي. دا وهل ټکول دوی کوي. 3 طریقې دي په قرآن کې. تا ته پته ده چې د هر ناپوهه د پوه کولو دپاره په اسلام کې 3 طریقې دي چې ستا سره متعلق وي. که دا ښځه ده د خاوند دپاره، که دا پلار دی د بچي دپاره، که دا استاد دی د شاګرد دپاره. 3 طریقې قرآن ښودلې دي. نمبر 1 طریقه د نصیحت، چې ته ورته نصیحت وکړې چې دا کار مه کوه، سبق وایه، داسې کوه، محنت کوه، داسې کوه، داسې کوه، دومره غټ سړی به درنه جوړ شي، پلانکي ته وګوره، پلانکي ته وګوره، پلانکي ته وګوره، او چې نه وي پلانکي به شاندې به شي. دا نصیحت دی. په هغې هم کار نه کېږي. بیا به څه وکړې؟ ښځه به د خاوند سره تعلق ختم کړي، کټ او بستره به دې جدا کړي. پلار به د بچي سره چې کوم دی نو خبرې وقتي طور ورې، ټول عمر نه، وقتي طور بندي کړي، ځان به دې خفه کړي. استاد به د شاګرد نه ځان خفه کړي، سبق له چې راځي دی به ورته نه ګوري، او یا به ورته وایي چې یاره سبق نه درځي لاړ شه هلته کښېنه، بیا یاد که بیا راشه، بیا راشي خبرې به ورسره نه کوي، ځان به دې خفه کړي. چې په دې باندې ونه شو نو بیا به ضرب تعدیب ورکوي. ځکه په قرآن کې د ښځې دپاره د خاوند ګزار چې دی نو ضرب غیر مبرح، چې عیب نه راولي، د هغې اډوکې نه ماتوي، د هغې سر نه ماتوي، نو بیا به ضرب کوي، ضرب تعدیب چې کوم دا به کوي. لخته به ورسره وي، په هغې به یو لختوله ورکړي، یو لاسپنې به یو ګزار ووهي. دا نه چې خانه 15 غنټې کې 2 غنټې پې غوږونه نیسه او 3 غنټې چې کومه دی نه بیا یې وهه. دا خو د اسلام د بدنامۍ دپاره ډېر لوی خبره ده. خو هغه د شیخ الهند محمود الحسن رحم الله خبره ده چې غل چې کوم ځانه طالب جوړ کړه او راغلی او غلا یې کړې ده. دغه شانتې کې یو ډاکو، یو حرامي، یو غلط انسان د ځان حافظ او قاري جوړ کړی دی او راغلی او هغه دا کار کړی دی. نور ولې د قرآن او د سنت چې څو خدمت کې د دومره ګران کار دی، دا د قسم خورم دومره ګران کار دی. دا د تلو راتلو دومره ستړی کړی یم چې بل ورځ سهار چې تلمه که نه بېرته یې کېناستم، ما نه ځمه. دا داسې اسان کار دی. تاسو ته پته ده د 2003 نه زه ستاسو جمعې له مستقل لازمه، د 2 شپو تر جمعې له مستقل لازم، چې دا نه وی که نه قسم دی که راغلی میاشت پس هم راغلی نه راتلم. او بیا سهار وختي ځان نه سومه درس ده، نه پکې پیسې شته، نه پکې جامې شته، نه پکې نور څه شته. زما چې څومره تنخوا ده هغه دې مېلمانه خوري، او چې څومره کرایه لګي نه زه تاسو ته نشم ویلی څومره کرایه لګي. خو دا دومره غټه مجاهده، قسم دی لله فی الله، الله حاضر و ناظر دی، د الله د رضا نه علاوه پکې بل هېڅ څه شی نشته. که تاسو ټول ما ته خپل نوم وایئ، ستاسو د قسم که تاسو ما ورته مولانا صاحب وایو، ما ته خپل نوم وایئ، نوم ته څه ضرورت دی؟ یو ځل په بټخېټې کې ورته ښار وایي، د هغې کې پروګرام و، د راڼه پوسټر یې لیکلي و ډاکټر ما دې سر ته دې ګوره، دې ککرۍ ته دې ګوره. ما ورسره هومیوپیتھک ډاکټري کړله. ډاکټر څه ته وایي؟ شاګرد مې و. ما ډاکټر ماکټر نه، ټول نومونه به دې کټ کې. دې نومونو دپاره ما سبق نه دی ویلی. دا دومره ګران کار دی. تاسو دې مدرسو د دې مجاهدینو نه خبر چې دا کم مدرسین دي، د دوی 8,000 10,000 12,000 روپۍ تنخوا ده، خو هغه جړا او فریاد نه کوي چاته، او ته الټه لګیې په هغوی پسې خبرې کې، الټه په هغوی پسې خبرې کې. د یو فرد او د یو ظالم او د یو جابر او د یو غلط انسان په وجه باندې ته ټول هر څه ختم کې به سیند لا وکړه. د هغه ټول عمر دا دې په سیند لا وکړو. دا سوچ بالکل غلط دی. که دا سوچي که نه نو بیا خو غټ نه غټ خلک هم په سیند باندې لا وشو بیا. ځکه چې ته اوس د نن چې کومه دی وایي چې نه دا هر څه ختمول غواړي، د دې نه مخکې چې کوم علما او قاریان هغه هم ختم شو که نه. د دې وجې نه دا خو یو ډېر غلط کار شوی دی. بار بار موږ دا خبره کوو. اوس بیا هم ورته د نصیحت په شکل دې مدرسو ته چې کوم د ماشومانو مدرسې دي، زه چرته هم د دې نه یم قایمات. یو سړی وایي که نه زما دا زوی دی، زه نه بیم. تاسو ته پته ده مدرسې ته نه بیم. ما بولي ولې نه بیم؟
چې یو ماشوم د 10 کالو د 12 کالو د پلار او مور چې کوم دی دا په ټانګو وال غواړي دی ولې لیږي هاسټل ته په خپل کلي کې دی سبق کوي کور ته دی بیا راځي او د هغې تپوس کوي کومه پلار چې کوم دی هغه راغلی دی پبلک سکول ته دی ورغلی دی بل ګورنمنټ سکول ته ورغلی بچي تپوس یې کړی یا د مدرسې ته راغلی مدرسې کې د ماشوم تپوس کړی دی نو ستا کمی لږ دی خپل کمی پټې د بچي نه خبر نه تپوس پې کوې د شپې څه ټایم راځي چا تپوس کړی دی ته چېرته تللی وې څه دي کول کوم ځای کې وې دا چې کله لسم وکړي موږ مدرسه کې داخله خپل ځان وپېژني خپل کردار وپېژني بیا هاسټل کې دې اوسېږي او چې داسې نه نو نه دا به تاسو باندې هم یو فرض دی بره چې دا خپل بچو تپوس کوئ جماعت ته ځې مدرسې ته ځې سکول ته ځې کالج ته ځې څه کوې ته کوم طرف ته روان یې دا تپوس پکې لیکن دا خبرې د دې وجې دا خبرې ډېرې غلطې دي دا سړی خفه کوي زه ډېر خفه کړم مونږ هسې هم خو فلسطین کې کوم ماشومان 100 ماشومان د ولږي نه مړه دي او بغیرته مسلمان چې کوم دی نو هغه وایي مونږ خانه امن ایوارډ ستاسو وزیر اعظم صاحب او ستاسو صدر صاحب چې کوم دی نو ټرمپ ته د امن ایوارډ ورکو د امن ایوارډ او هغه دله چې کوم دی نو هلته هغه ته وایي ورشه ماشومان وله خپل کلی پرېږدی یو ځای مړه دا خلک دی دا مسلمانان دي او هلته چې کوم دی نو ماشومان د ولږې نه مړه کېږي چې په خپله کافر راپاسي اسرائیل په خپله راپاسي د هغوی باشندګان راپاسي او هغوی مظاهره کوي دا ظلم دی لیکن تاسو راپاسېدل یئ څوک راپاسېدل دي ستاسو په پارلیمنټ کې خو د دروغو نه او د کنځلو نه علاوه بل څه شی نه ستاسو په سینټ کې د نور آرامیتوب نه علاوه نور څه شی نه خبره کولی شي هندو در نه خو هندو سینیټر چا مخکې تقریر کړی هغه هندوان بمبړان چې کوم دی هغه خشودي دي عیسایان لګیا دي مظاهرې کوي په سپین کې چې کوم دی ټول غټه مظاهره هفته مخکې شوې ده ټول سپین کې کټاس عیسایان دي لیکن مسلمان سره خو څه شته نه دا بس یو پارټۍ کار دی یو تنظیم کار دی چې بس هغه به راوځي او هغه به مظاهرې کوي نو ښه خلک خو تاسو هسې هم نه پېژنئ او چې کوم خلک بد دي ډاکوان دي غله دي یهود جنټان دي هغه خلک ښه خلک دی پرېږدي چې نور هم غرق کړي ځکه چې په 154 لیټر کې چې کوم دی ټول لاوتي وي خو په 272 کې چې کوم دی خبر نه دی چې په 154 کې ټول لاوتي او کفنونه په سر باندې تړو سره د مولا نو په 172 کې چې کوم دی یو هم نه دی خبر په 272 کې چې اوس 272 لیټر دی ته خبرې د 14 روپو په یونټ باندې خو ډېر خفه وي خو لیکن د 34 روپو د 43 روپو په یونټ باندې اوس نه یې خفه کله چې قوم به حصه شي او مسلمان به حصه شي داسې ذلیله ښه دی او داسې به ذلیله کېږي او ذلت طرف ته به ځي مونږ به حصه شوي یو اسلام وتی دی حس رانه وتی دی غیرت رانه وتی دی اسلام او ایمان دا بې غیرتۍ سره نه چلیږي مسلمان بغیرتی ایماندار بغیرتی بې غیرته مسلمان نه دا منافقي بې غیرته منافقي په ارباو مسلمانان دي او په ارباو په کروڑاو یې لښکرې دي ټول بې غیرته دي الله تعالی دې په موږ باندې رحم وکړي دعا وکړي د فلسطین هغه غریبانانو ته نو خو څه نه شي کولی که نه دعا خو کولی شي که پروردګاره دغه بېوسه بېکسه دغه ماشومان او دغه نارینه او زنانه او دغه مظلومان او زخمیان دغه دردمن پروردګاره ستا بندګان یې او ته زموږ خالق او رازق او مالک او حاکم یې اله العالمین په هغوی رحم وکړي یا الله دغه دشمن او د دغه دشمن چې څومره ایجنټان دي په هر ځای کې او هر څوک دي په هر شکل کې تباه او برباد او نیست و نابود یې او د دوی چې څوک تعاون کوي امداد یې کوي او مینه ورسره کوي پروردګاره هغه خلک کامیاب کړي الهو العالمین ته موږ معاف کړي پروردګاره څه بیماران دي او څه په جیل کې څه کسان دي هغوی درخواست کړی دی ربه د جیل دغه کسان را آزاد کړي او څوک بیماران دي نارینه دي زنانه دي پروردګاره شفای کامله عاجله ول ورکړي د رحم او د کرم معامله ورسره وکړي اللهم ربنا اتنا